السلام علیکم مینوالو امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو د فاطمه ګل په دوبۍ کې پول غلطه ویډیو راغلې ده. مینواله زموږ تاسو په دې ویډیو کې کتلی شئ. د دې ویډیو نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل ته سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره ټلۍ نشان ووهئ چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو فاطمه ګل چې دا د نیلم ګل بنده کله چې مراد د فاطمه ګل سره نکاح وکړله، نو مینوال نیلم ګل راپاڅېده د مراد نه طلاق واخیستلو. نیلم ګل عزتمنو سبا په فلمونو او ډرامو کې کار کوي، هغې نه عزتمنو ښې پیسې پیدا کوي چې مینوال د هغې نه بعد بیا مراد راولګېدلو او فاطمه ګل یې دوبۍ طرف ته مخه ورکړه چې نیلم ګل چغه شروع کړه چې په دا اوس فاطمه ګل باندې په دوبۍ کې غلط کارونه کوي، هغه شانتې کارونه به په ما باندې کول چې په لومبني ځل باندې زه چې بوتلم، ما ته ویل چې زه یعنې چکر له بوځم، د چکر په بهانه باندې د دې ځای نه بوتلم او هلته کې باندې د سټیج پروګرامونه کول. هغې نه بعد به بیا یعنې مسافرو ته تیارو ته بوتلم او غلط کارونه به یې راباندې کول. مینهوالو اوس فاطمه ګل هم ویل کېږي چې دغه شانتې غلط کارونه کوي او په دغه طریقه به پیسې پیدا کوي. مینهوالو نیلم ګل په دغه طریقه باندې ټول حقیقت بیان کو او ویل چې ما سره ظلم او زیاتی شوی دی، ځکه ما به د جیب د خوشحالولو دپاره ما به هر یو کار ته غاړه کېښودله د دکې دپاره چې دا خوشحاله وي نه زه خوشحاله یم. او مینهوالو اوس په سوشل میډیا باندې همدغه شانتې پوسټونه کېږي چې د فاطمه ګل دغه شانتې غلطه ویډیو راغلې ده. مینهوالو که چېرې وي د چا په کار وي نو موږ به یې درته در ولېږو. او مینهوالو موږ ډېر په خپله باندې ډېرو کسانو سره رابطه وساتله چې یو کس دی کې دغه ویډیو موږ ته راولېږله چې هم کتله نو د فاطمه ګل ویډیو نه وه، مینهوالو هغه د بل چا وه. زموږ داسې عزتمند تر نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلوماتو دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل ته سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.